د میچنګیټ تاڼې په حدود کبابیانو کې دریو کسانو د یو ټیکسي ډرایور نه گاډی پټ کړی دی. دې کسانو دا گاډی د پنډۍ نه ورسکروټ دپاره بک کړی و. دې حوالې سره چې میچنګیټ تاڼې کې کوم اف ای آر درج شوی دی په هغې کې مدعي دی ابرار حسین، دا د اټک حسن ابدال دی، دا ټیکسي ډرایور دی. دی وایي زه په موټر وی پنډۍ کې ولاړ وم، درې کسان رالل راته وی چې موږ ورسکروټ ته یو مړي لزو جنازې له او واپس به راځو. په 8000 روپۍ باندې مې ورسره خبره وکړه. وی کله چې ای د پنډۍ نه دلته پېښور کبابیانو ته راورسېدل نو وی هغې کسانو دې ډرایور ته وویل چې یاره له جنازه کې ټایم شته، دې هوټل کې به ناشته وکړو. دی وایي مونږ گاډی د هوټل مخې ته ودرولو او هوټل ته ننوتو. دا ډرایور وایي ما مخ لاس وینځل، زه واشروم ته ننوتم. بس وایي چې څنګه یو 15 منټه پس راووتم او مې کتل نو نه مې گاډی او نه هغه درې کسان وو. هغوی رانه گاډی پټ کړی او بیا دې تللی دی د میچنګیټ تاڼې پولیس ته یې ویلي دي. د میچنګیټ تاڼې پولیس د دریو کسانو خلاف د گاډي د غلا اف ای آر درج کړی دی او د هغې تلاشي شروع کړی دی. ګرانو کتونکو اکثر دا خلک داسې واردات کوي خو اکثر ول جوس ورکي، هغې کې نشه کي یا ورسره څه نور څه داسې طریقه وکړي، خو دې کې ورسره دغه طریقه هم نه ده کړې. دی وایي بس 2-3 منټو له دې واشروم ته ننوتو چې څنګه راووتم بس وایي بیا دې کسانو زما دا ګاډی هم بوتلی و، دیم غیب و او زما ګاډی هم غیب و. الله دې